وګورئ کنه تحریکونه مونږ هم تیر کړي دي او اوس هم په بعضې ننګیالو باندې د سختې وخت راغلی دی ومو کتل مونږ پورې ټوکې کوي مونږ پورې خندا کوي چې صرف معمولی غوندې مخالف هوا راغله څوک د بوټو په شا شو څوک تاخانو کې ننوتل څوک بهر ملکونو ته وتښتېدل چا پارټیانې بدل کړلې ډب یې لا نه دی سکلی او څوک راغی وي میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں نر یې ډېر دا د نرتوب خبرې دي راشه ادریگا د مولانا فضل الرحمن غوندې سیاست میدان کې ادریگا چې بین الاقوامی اسټبلشمنٹ مخالف وو خپل یې مخالف وو حکومت یې مخالف وو جج یې مخالف وو جرنلسټ یې مخالف وو او د دغې ټولې مخالف فضا باوجود هغه د زمري غوندې په میدان کې ولاړ وو رستو شوی نه دی د کارکن نه پټ شوی نه دی صرف په یو MNA صاحب باندې ورته لاس ورواچو اعلان یې وکړو جیل ته په خپله باندې ورننوتلو کارکنانو ته یې وویل میں نے گرفتاری دے دی ہے اور آپ اسلام آباد پہنچ جاؤ داسې خلق تحریکونه چلولی شي داسې خلق خپل مشن دا کامیابی طرف ته بوستلی شي انشاء الله العزیز را روان وخت دا د اسلام پسندو دی په دغه خاوره باندې انشاء الله العزیز حالات کیتی ور بتا رہے ہیں مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کے جبیں پر مرقوم تیرا نام ہے کچھ ہو کے رہے گا سخورا روان دی چې دا داسې غوغا جوړه ده د اسرائیلو نماینده په اقوام متحده کې وایي پاکستان کې ډېر لوی د انساني حقوقو خلاف ورزي شروع ده ولې ستا ټټوي گرفتار کړی دی نو ته ځکه پې ډېر زیات خفی په عمران خان چې سخته راغله نو د امریکې د کانګرس 1 ممبرانو زمونږ د وزارت خارجه په نوم باندې احتجاجي خط را ولیږلو د اسرائیلو نماینده هلته د اقوام متحده په اجلاس کې د خپلې همدردۍ اظهار وکړو نو د الله رب العالمین فیصلو ته ګوره میاش نیمه پس په مونږ باندې یو سخته یو تکلیف راغی یو درد راته را ورسېد په دې باجوړ کې نو ګورئ که نه چې په عمران خان څوک خفه کېدل او په مونږ څوک خفه کېدل زمونږ د خواخوږو پته هم ولګېده د امارت اسلامیه افغانستان وفد راغی د مولانا فضل الرحمن صاحب سره د همدردۍ اظهار وکړو د فلسطین او د سعودي عرب سفرا راغلل او د مولانا فضل الرحمن صاحب سره اظهار همدردي وکړله د جمعیت علماء هند امیر حضرت مولانا ارشد مدنی د حضرت مدنی د زړه ټوکړه مولانا فضل الرحمن صاحب ته ټلیفون وکړو جی په تاسو تکلیف راغلی دی مونږ په ډېر خفه یو مکې نه مکی صاحب ټلیفون وکړو او د حضرت مولانا صاحب سره د خپل تعزیت اظهار وکړو حدیث مبارک کې راځي المرء على دين خليله فلينظر المرء مع من يخالل دوستانو ته ګوره لینکس ته ګوره اړیکو ته ګوره همدردو ته ګوره پته به درته په خپله باندې واضح شي څوک د چا په صف کې ولاړ دی څوک د چا په صف کې ولاړ دی انشاءالله العزیز نه به دې رانه دغه امریکا بچ کړي او نه به دې رانه دغه اسرائیل بچ کړي انشاءالله العزیز دا وطن زمونږ دی د اسرائیلو نماینده صاحب اسلام آباد باندې ستا بدماشي نه چلیږي اسلام آباد باندې به د مولانا فضل الرحمن زور منې دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی ستا کو ځان له چېرته یو بل ځای کې کالوني په یروشلم کې خپلې فیصلې کوو د اسلام آباد متعلق ما ته فیصلې مه راوړه عجیبه خبره ده پرون د امریکې سفیر تلی دی او د چیف الیکشن کمیشنر سره ملاقات کړی دی د حیرانتیا خبره ده د امریکې د سفیر د پاکستان د چیف الیکشن کمیشنر سره سویمه ده زما د ملک په سیاسي نظام کې زما د ملک په الیکشن کې د امریکې ولې دلچسپي ده آیا په واشنگټن کې ناست د پاکستان سفیر چرته د امریکې د چیف الیکشن کمیشنر سره ملاقات کړی دی آیا چرته هغه ته ډکټیشن ورکړی دی چې ته الیکشن وکړه یا مه کوه دا د دنیا ډیپلوماټک پرنسپل دی دا د دنیا بین الاقوامی اصول دی چې سفیران او ریاستونه
دا په ملک کې د حکومتونو سره تعلق نه ساتي، دا به د ریاستونو سره تعلق ساتي. د امریکې د سفیر زما په ملک کې د چیف الیکشن کمشنر او بیا دلته د روان انتخاباتو په حواله باندې کوم انټرست دی، کومه دلچسپي ده؟ انساني حقوقو خفه کېږي نو زما د دې 2 شپېته باجوړ د شهیدانو په باره کې د یو لفظ د خولې نه وباسلو. د امریکې سفیر صاحب، د اسرائیلو نماینده صاحب، انساني حقوق تا کو عمران خان د دې وطن شهري وو نو تپوس کو مولانا ضیاء الله د دې وطن شهري نه، قاری الیاس د دې وطن شهري نه، مولانا رحیم الله د دې وطن شهري نه. هغه ټوکړي ټوکړي هغه کچ کچ ماشومان کم از کم هغه د همدردۍ مستحق نه چې یو لفظ دې ورله وباسلی وی. ما ملګري زما په ملګرتیا کې شهیدان شوي وو، د چا په غم باندې چې خپلو نه پردو هم ژړلي دي چې مولانا صاحب په دغه دماکه کې شهید شوی. تاسو د دیر خلقو د هغې د رشته دارو ډېر لوی خدمت کړی، په تیمرګره باندې سلام پیش کوم ستاسو جماعت ته او ستاسو د جماعت خدماتو ته.